پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو، مړه شي په خوا د مرګ نه، چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور، نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي، مړ زنا کوي، مړ شراب سکي، مړ کم گناہ کوي، نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی، کیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چرګ کچالول کو نو نیغ به جنت دی. ا د مولا خزه اوریدلی دی، هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه چرګ حلال، چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کوم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي، نو مام دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان کړه خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزي ورته پاسه بیخ دیوزه خولو لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیره ده چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړي ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی بندای دی ول مړ مړ اچرګ ول خاودره ګن پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نرا ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو ورورا هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو. یو موتو قبل ال تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی، نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول گناهونه بدر نه سل د گناه اراده به ختم شي بل چې زه مړ اره گناه ته چې ورځي نو ته به وای چې زه خو مړ خدا گناه نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم، هرې ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن بشه غلا یې پرېښې. زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او کویم چې کړه دا نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېښو. زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وایي او سر د سنډا سرمن د میخي د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لازم
نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دی چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه د بمنډه کی چې پاس سره پیسې ډېرې وینو هغه پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوپ ا پیسې به راوالي چې پاس راځي نو ا پیسې به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسہ پس یو لیشت زمکه دی چې پردی لاندې کړی و یو لیشت زمکه دا وواړه طبقه زمکه به دی په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه زمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیشت پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غوړ زیړ ولاړ یي د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بابا د آمد او بابا درف او یو ټکه او من یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې ده ورته وی سال ده هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه صد حال پښتنې کې چې لاندې راشي نو درته پته بوله نو لاندې تل خو د ارچا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپل سترګو بیا بلا سونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته ثواب وکړو الله به وایي د خدای یو وعده وا او رښتیا وا دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلیو او ورسنه پوهې وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړي مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړی د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د پلیټ د تباہی په پلیټ فارم ولاړ اره ورځ اگا غشی ستاسو پسینو ننوزی چې تاسو سره داغه علاج نه غش ستا ملک په ترقه روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دی بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلې فیول ټیکس بار بل کې سل یو نیم سل 200 تاب بجلی نہیں خرچ کلی وہی بدا فیول ٹیکس دے ستاد ملک پیداوار دے بجلی ستاد ملک او پاغی کی د دوی چې څخه یغه در باندې لګی انکم ټیکس وګورئ انسپکټرانی په دکانونو باندې ګرځي ستا سمره انکم دی دکان سمره کوي دا سمره د ورځې ګټي او سکول کې دې څوک سبق وي او پلانې څه چل کېو کړه دې خی او کبدی د انکم ټیکس چټای چې در پسې راشي التبذی کده نور کې حوالات او جیل کې بدی اچي دا عذابونه دي چې پتا سو نازل د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بې 1200 روپے ټیکس به پیو لګي جڑا چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سرسترګه چې نو خوار شي تاسو جڑا سو کو تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي دا سه منډم درکې جزا شیخ صاحب جنی اوس پولیس ته आवाज کوم چې منډه وې نلته یو غریب دې 0 روپے بل په دې بجلی را یو باتای دا 0 روپے بل ورغه چې یو باتای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي
په دې دفترو کې ناستو تاسو هلاک شئ چې سړی بچی درته نه ښکاري هغه سره خبره په سمه خوله نه کوئ خبره یې اورئ هم نه دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرۍ بدله حکومت درکوي دا وزیران وګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرۍ دی علي په دې پوهېږئ خدایم خوار نه کا پوهېږئ په خبره هاوس رینټ زه وزیر یم ملک ټیپر کوم ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کرۍ زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کرۍ حکومت له ورکوم وزیر اوسېږي خپل کور کې الټه کرۍ د حکومت نه علي دا داسې په غبرګړوند حکومت دی او په غبرګړوند قوم دی دا په ټپ وړوند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکرای ټوکرای ورته کېږي دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچوله پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درم ته وایې ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپۍ خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یی ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست ساتلی هم دي که نه ووایئ دی غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دومره ریډوګان هم ورته اغوستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولی داسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولی څه چل دی هلکه د سوټۍ زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑ روپۍ په لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپۍ په ولګېدي یو ارب روپۍ په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپۍ لګي ستا ښځې له دې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدي دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دی سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوئ به که نه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کی زمونږ اولاد تباه شو بچی تباه کیږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره
द दुनिया अतल्लस लाख रुपए स्ताद सदर पे यो टीवी स्टेशन लगे मनसूबा द 1 करोड़ दा 1 करोड़ रुपए ब टीवी स्टेशन बांधी लगी दे पाकिस्तान तद स्टेडियमों जोड़ो डेर जरूरत है दे पाकिस्तान तद टीवी स्टेशनों जोड़ो डेर जरूरत है दे पाकिस्तान तस्ताप गुरुनु की बूस्टरों लगोलो बांधे डेर जरूरत है और कदे पाकिस्तान के गरीबों तदर उठाई जरूरत सरकारी तबकाओ गोरा आगी बेड़ा तबाद दस्ता सरकारी खलक चिनन रिश्वतु नाली दा ग्रमवई मां द क्लर्क 900 रुपए तनख्वाह दा 900 दा चिन्ना हो सर न पैदा ने की पमियाश के ददा मोर खटी कई चरता ददा बचोला पर उठाए पैदा कर पुलिस पायान पुलिस मुंग टोल वायु पुलिस खराब थे 1 करोड़ जर खराब थे जा बम पजे जेब लटई पदे चौकों के वलाड़ जी बम न लटई जेब लटई खुदा सो पैमान हो चिद पुलिस दस पाई 100 तनख्वाह और 24 घंटे द ताने नौकर दे असिद इंसाफ खबर को और शर्त इंसाफ न बाशत के तू फरमान न दे 24 घंटे टोपक पोगा पदे सरा को गिरजी और वो सव सरा वो आता सवा नोरे पैदा न की दे बखजा चरता टाटकी लराव बासी टाटके ब पिछले ही रोटाए ब पैदा की वाया न बस न जमाजिदानो जमुंग मल्क बेड़ा तबादा कता सुवाए मुलियानो मुसाखिस्त शुरू करी न मुला उसू मुला हुमा तास्तवेली चे आ सड़ी मातवे कश्मीर ततले मालने एम तले वेल तसंग मुला चे कश्मीर तने तले माल ततले वेल नजम नेम तले नो माल द दौस कौम इमाम चरता गैरती के देश उचे संग तेदा से जम बीखती उजतने तले बेगैरत जम बेगैरत नेम तले नो चे संग तम मुर्दार खोरे दा से ज बच पाती के देश जो उस वजीर साहब जुमात तराशी हुई मुला से दा 50,000 रुपए शुक्राना मेरा लेके ले दा रौड़े में दा कबूल है कजो हम कबूल ना वो मा पेड़ा दे जन्नत तलाड़ा बीड़ी दे हरकश जकच जम ताओ के साथले हम कर पदी जुमात के नास्तिम पैमान हुए जमाद जामे तपोस दिकड़े हाँ यार हो है पैमान जी दे मुला खख्तक सुरे दे बदे और पसजदा प्रीउजी और से इखकार और तो गोरे नो यो बो वाला पर तू ग्राउड़ई चवाय चो दा बोय जी मुला से शर्मी दिलिया लगन दे दा से बो के खुदा हम देख पागस खास सरमन और बासा दे गडूरी आम यो से बल जुमात ले वर के जका जी दी मुला माला दे इस्तिंजा लूटे ने वेरा कड़ी चोर नो टोल काल मुला स्ता सरसाए और सरमन तनास तेनु चागला 50,000 रुपए खुदा परस्ते चागा द वजीर आगा उमा पेड़म जनती जका चजम ताऊ के साथ ब्याओ गोराई पदे खबीस मल्क टोल और द मुला चणे गिरजी पे कुसो की वजीफा लिया ईमानदार अगस्तास खाओ मुर्दारी टुकड़े और पिशो जूटा करे तरकारी अगर रौड़ी ना दे मुला दे जुमात पराग न जम पदे मुर्दारो द बदे और ज्यादत शुमकर कदा से न द बदे और मुलाद पर मुसला वलाड़ी टूही अवल दा जुमात दादा चिपके ना दे इमाम पस्तर गुड़ुन दे पदे मुसला कला वलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह टोल सलाम उगर दे केड़ा 19 दा चाव ने वे जहलका पीजी से टुखेगी और बोतल शरबत दरता रहो पदी जुमा नाम कूफदा दाखले जो जमुंग द दवायान दुकान दे
او ستاسو دا د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوايانې او دی لوړه او چینی پیالي او تسمار خانی چې زمونږ وګوره او خبرې مو ګوره نو ریل گاډي به را نه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو تو خیدم نو یو ورځ تو خیدم بل ورځ پدریم ورځ د لنډه او ماتل سټوخ ټوخ کې چرته علاج نه کې مال پیسې را سره نشته چې شربت واله ماتل نو بیا مو درګه په مصلا او چې ور بیا مو درګه د دې مرینه میونی چومنی و یو سو جقه می ورکو د جمعات د کړکای نه می بارو اور پسې می ور ټوپ کو په دا خېټه می یو سو ټوپ ورته مال دې د ایمان نشته چې دا 2 روپیا والا چرته ټوخي ګولای پیواز په مسلمه او درګه بیا تاسو داسې خدای پیجندلی د خدای د کور څوکیدار در تسپک کاری خدای سپک او رک کړی د خدای د کور جاروکخ در تسپک کاری خدای سپک او رک کړی د خزو د جواب پاتې نشوي د خزو د جواب دی که زمون خزي وای د صدر روډ لازم وای په چخه ها زما در په تیرستنه جارو کله غریبانو خزي وای ز په بوم یاتب لازم خو کې می باد دا شیخونه ورته ویلې شي سمه ده کوي شیخ بابر بابا لازم الته مالګه سټمه پړمې تیار راځي کوي الته دیوانه بابا لازم غیب علم دی را باندې په مونږ غیب علم هم دی زمونږ په دې خزو غیب علم ناس کمه غریبي خزي چې چکر لړو شي غیب علم پکې تت ورته کولې شي د خدای کور لس پک ګورې سپک او رک شوي ذلیل او رسوا شي د چا د جواب نه زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سړې پنا کوي سترګې نشي راخاره او نور به ذلیلې گئی نور به خوارې گئی نور به رسوا کی تاسو به د ځان تماشې وکړئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به غوښي داسې عذاب به در باندې راځي د امریکې صدر ریګن نامه ده د ریګن ښځه خدای راونیوه د سینې کینسر شو کینسر پیژنئ ناسور شو د ریګن اعلی طاقت نن په ملک او دنیا کې سینه ته غوسه کړه او ریګن د خپل خزي سینه بچ نه کړی نو تا چې خدای راونی کتاب څنګه تاب امریکا بچ کړي امریکا خو ستا مرګره دا ورځ بیرته در باندې روس بمباری کوي او د ورځې درنس 50 پیتم رکای هغه دله چې تا تر رسی ستا به بیړی تبای نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې تب په کور کې پروته په کور کې او په سړو کې بدر نه مګي یری حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وا مور وی بچیاله په دې پایو کې لګي او بو اچوا کم دي سبب پیسې کم شي لور ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو اچول نو سزا به ورکو پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره د پایو کې او بو وګوره ګجران پکې بیلې واچي چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چرایشي پکې بیلې واچي ستاده ذلیل قوم سره خخت وړکړي دي او د کورکمان په نرخه خرڅ کړي د کورکمان قسم په خدای دی چې ستاده قوم د سپو غوخه د ګډورو په نرخ خرڅ کړي زمون په دې کلی کې یو قصاب دی د مردار اس په غوخه په دې قوم خرڅ کړي او خورولي
د مردار یاس شل کاله وشو چې دا مې لیدلي دغه چې زه د لوږې مړ کېږم دغه قصاب نه غوښه نه اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دی ظالم بیا څه چل دی دا هغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیو د بدې ورځې خمه نشته وسم نشته زورم نشته پچام لاس نه بریږي کني مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خوړو والا شیطانت زمون کور کلی دی دو جنگول زمون کور کلی دی فتنې زمون کور کلی دی د دې قوم انجام به ښه کېږي یا دا قوم به چېرته ښه شي مونږ مالت کې نن یو سړي د وصي سنت دی د خدای خوار او غریب وریجې پخ کړي دي او صاحب کورمي دي او دا دغه لګولي دي دا غیر چا پیر کہ ناتونا مالے کیوں وہ سنت کرے بدے خانہ دے خراب ویل ارمان کاٹنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیگا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه بر اعظم بل وی ماته نه دی مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا پکټه پر خانی نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای وګل مزدوری کې لګیا ہے د خدای په قهر اخته 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیړه دی هندوستړی خدای نارا دا چې دا وریجې څوک هلکه تاسو خو به هم دا وریجې مریجې په خلکو خوروني په ایمان ووایي چې داسې ویلي چې خدای در سره ډېر کوي ویلي خدای ته وګوره کل په واده کې د 100 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بخوري لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټای دعوت نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 13 روپے خرچ راغلی د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حتی ورسی قوم به خورز ګور خوار غریب په 50 روپے کارت بچا زما د زوی واده یو سړی ته مې دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه مال دا زما خپل کارت نه خراب ده کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتي چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګور دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټای خوړلې ده ویلې نه مال په ما دې د پلار حق دی ورکشه خوار چې ما ته چاړو د واده ونه مړی لمه چرانه شي تاسو مړی دی خدای کتا سراله یو زمړو ما والله کمه خدای هم بخ مړی څکه چې مرشه دا ربو کار دی خلاص یو سادرګه ته تاو کو کوته ولا وکناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خلاص خدای پوهیږي او کار کوي تراشی پتا څو کرانه شي پتا نن ودونا سنتونا مړی ټول رسم و رواج د خدای په عظیم قهر دا قوم وادي لسرزونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډنګړي دی او خزه او نرب په ویرا قران او سنت هم پرې خو خدای پریخي
قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک اورک د پیغمبر د لور غوندي نکاح چې او نه تړي د لور خدای به د سپک اورک. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او دین مونږ پرې خېده ځکه خدای مونږ پرې عشق کې برکت نشته، روټای کې برکت نشتا، ناستا کې نشتا، ملاستا کې نشتا، ګرځېدو کې نشتا، خوراک کې نشتا، د خولې خوند د دنیا خراب شو. په خوا به د مسورو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شو. اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نه واله صد ظالم حکومتونو د لاسه. هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډیرو که اوس ډیر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډیر دی او پړه کې نشتا. نو داغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله او آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. نو مالوس په خوله ډیر دی او پړه کې نشتا. په خوا مال په خوله دومره نه او پړه کې ډیرو. اوس په خوله ډیر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغي و اسلام 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 په ټي وي کې دا ډمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام. په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زیار وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته دا نو دغه لشمکه چې دا دا په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی. الو پټي اور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا غدیزه کې سال جوړ کړی خدای بنیاد بس دا زمون ملک شو. که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا چې د خزه आवाज هم عورت ته پردې سړې به ناو आवाज. اسلام داده چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پر دې سره وانه. دستا د ملک اسلام دی. واخر دعوانا